والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. سورة عصر شروع کو. دا د عصر نوم کې خودی شو ځکه د عصر ډېر لوی اهمیت دی، لکه چې عصر زمانې ته هم وایي او عصر د مازدیګر د ټیم ته هم وایي او عصر د مازدیګر مونځ ته هم وایي، او دا درې واړه ډېر د اهمیت وړ دي. نو په دې وجه باندې الله په دې باندې قسم خوري، نو دا راواخیستی شو دې صورت ته به تورینون کې ایښودی شو چې د قرآن په 114 صورتونو کې دا به نامدارېږي په عصر باندې، سورې عصر. او مکی دی د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. دا ډېر جامع صورت دی، دومره جامع صورت دی چې یو ډېر لوی امام شافعي رحمه الله د دې صورت په باره کې فرمایي، وایي که چېرې الله رب العزت نور وحی نه وی رالیږلی پیغمبر ته او سورې عصر قدر رالیږلی او په دې باندې خلکو عمل کړی وی، نو دا به ولې کافي و. دومره اهمیت دی د دې صورت. او دا هغه مشهور صورت دی چې یو ځل عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په دې بل لنډ کې او د مسیلمة الکذاب سره دوستانه او یارانه ونو، یمامې ته د تجارت د غنمو دپاره به د قریشیان تلل. نو هلته به چې ته نو بیا به د مسیلمة الکذاب میلمه کېده. نو یو ورځې چې د هغه لاړ او د هغه میلمه شه، نو د عمرو بن العاص رضی الله عنه نه یې تپوس وکړ چې ستاسو په هغه صاحب باندې په دې وخت کې څنګه څه نوي وحی راغلی ده؟ نو عمرو بن العاص مسلمان نه دی لا، خو هغه وویل چې او یو ډېر مختصر او معنخیز غوندې صورت ورته راغلی دی، یعنې سورې عصر. نو مسیلمة الکذاب دا سر ښکته کو او سوچ یې کو عربي سازوله چې اوس د قرآن مقابله وکړي، د سورې عصر مقابله کوي. نو سر یې ښکته کو، یو ساعت سر یې ښکته وښکته، بیا یې سر راوچت کړه چې ما ته هم چې کوم دی اوس دغسې یو مختصر غوندې صورت نازل شو. نو عمرو بن العاص ورته وویل چې ته بسم الله ته ووایه څنګه دی؟ نو هغه ویل چې یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر قبر، چې ای جشکیا ستاسو به دیر کې په دې غوړاسو کې یو شی دی، د پیشوګي عمرې او غټ سري او دا سینې هم غټې او شاته یې دغه دی د ګوتې په شان دی نری شه، دې ته وبر وایي، په عربۍ کې ورته وبر وایي، او دلته پرې دا د پرې غرونو کې ورته خلک جشکې وایي. نو اوس مسیلمة الکذاب وایي چې یا وبرو ای جشکیا انما انت اذنان و صدر، ته خو تشه غوږونه او سینې، نور در کې څه نشته. وسائرک او ټول عمر ستا حفر قبر، په شړو کې ګرځي او سوړي وباسي. او بیا هغه ته وایي کیف ترا یا عمرو څنګه؟ نو عمر لا مسلمان نه دی، په دې بل لنډ کې ما ذکر شوی وی، او ورته وایي چې والله انک تعلم بانی اعلم انک تکذب. اے مسلمه ته په دې ښه پوهیې، زمارې په خدای قسم ته په دې ښه پوهیې چې زه په تا پوهیم چې سپین دروغ وایي. دا اوس چېرته والعصر ان الانسان او چېرته یا وبرو. زه ډېرو خلکو کوششونه کړي دي، قرآن عظیم الشان الله معجز کتاب پیدا کړی دی، دې مقابله د انساني بس او طاقت کې نشته.
او نه چا وکړو نه به څوک وکړي د قیامته پورې دا زموږ ایمان دی په دې باندې. نو عصر کې مې خبره کوله سورې عصر فضیلت او لویوالی ډېر زیات دی او که دې داسې تحقیق چې تاسو په هیڅ تفسیر کې نه لیدلی نو سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه د دې صورت چې کوم تفسیر کړی دا ما په هیڅ تفسیر کې نه دی لیدلی. دا چې کوم هغه مفصل کړی دی او په دې باندې کوم تحقیق کړی دی او د دې څونه شان دی هغې واضح کړی دی دا د بل تفسیر کې زما په نظر نه دی راغلی. والعصر زما دی قسمی په زمانه باندې، والعصر زما دی قسمی په وقت د مازدیګر باندې، والعصر زما دی قسمی په مونځ د مازدیګر باندې. او الله چې په مخلوق قسم خوري د دې معنا دای د دې دا معنی چې دا شی او دا مخلوق ګواه دی په دې خبره باندې. نو زمانه الله ګواه کوي، د مازدیګر وقت الله ګواه کوي او د مازدیګر مونځ الله ګواه کوي. په څه باندې نو دا به رستو وایي مقسم به رستو را مقسم علیه رستو را روانه ده. خو په زمانه ولې الله قسم خوري؟ ځکه زمانه او تاریخ دا مشتمل دی په عجایبو باندې، په حوادثو باندې، په انقلاباتو باندې دا مشتمله ده. په دې وجه الله په زمانه باندې قسم خوري او په وقت د مازدیګر باندې الله قسم خوري او په مونځ د مازدیګر باندې الله قسم خوري. ځکه چې مونځ د مازدیګر په تمامو مونځونو کې غوره مونځ دی. صلات وسطا چې راغلی دی احادیثو کې به تاسو لاره 20 اقوال دي پکې او د ټولو نه ډېر قوي قول دا دی چې دا مونځ د مازدیګر دی. ځکه د بعضې صحابه کرامو په قرات کې داسې دي چې حافظو علی الصلوات حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. باقاعده وحی بعضې صحابه قاریان هغې چې قرات کوي نو هغې د صلات وسطا ترجمه ورسره په خپله په قرآن کې شوې ده چې صلات عصر. او د هغې وجه راغله چې د مازدیګر ټیم او د مازدیګر مونځ دا دومره اهم دی او نازک دی را د ورځې آخري حصه ده. خلک په خپلو کارونو کې مشغوله وي، مختلف شغلونه دي د خلکو او په هغه مختلفو شغلونو کې خلک اخته وي او دلته نور ته ګوري چې نور روان دی او زور لګوي. ځکه چې کله شپه کېږي نو بیا خو هر شی خپلې جالې ته ځي، هر شی خپل ځای ته ځي چې په کوم ځای کې پیدا دی او په کوم ځای کې اوسېږي. کوشش دا خلک کوي. نو په دې کې هر سړی پرې شغل کې دا وایي چې اوس به پاسم ورګه دا شی راغونډ کم دا راغونډ کم دا راغونډ کم ذمېداري وکوي او ورګه دا ګوټ راماتوم. په دې کې نور پرېږدي. د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې چا نه د مازدیګر مونځ قضا شو کأنما اوتر اهله و ماله، داسې وشوه لکه چې د ده بچي مړ شي او مال یې هلاک شي. پوهېږئ په دې خبره باندې دومره لویه خساره د انسان ته په دې باندې راغله. خیر دا ما په ویل چې په وخت د مازدیګر باندې ولې الله قسم دا خبره ما کوله. اوس هغه مقسم علیه څه ده؟ نو الله وایي زمانه ګواه ده، وقت د مازدیګر ګواه دی، مونځ د مازدیګر ګواه دی. په څه؟ ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په خساره کې، انسان په تاوان کې پروت. د انسان نه مراد الف لام دلته دپاره د استغراق دی. الف لام استغراقي به مونږ تاسو ته دا ښودل چې الف لام استغراقي دې ته وایي چې دا داخليږي چې دا په کوم څیز باندې داخل شو نو په دې کې اشاره مفهوم د شی ته په ضمن د جمیع افرادو کې دې ته اشاره په ضمن د جمیع افرادو کې. نو معنا دا ده چې ان الانسان
یقینا هر فرد د افرادو د انسان نه، که دا د تور رنګ والا دی او که د سپین رنګ والا دی او که د زیړ رنګ والا دی او که دا عربي دی او که دا عجمي دی او که دا په پاکستان کې بلوچی دی او که پنجابی دی او که پښتون دی او که بلوچی دی او که بله څه بلا ده، د دې فرق نشته. هر فرد د افراد د انسان نه لفی خسرن په تاوان کې دی. خسر تاوان ته وایي، خسران تاوان ته وایي. او دا خاص کر خساره دا په تجارت کې راځي، چې د مال په تجارت کې سړی ته کم تاوان راشي نو هغې ته خسران دی. دا انسان کومه سرمایه بایللې ده چې قرآن په هغې باندې مازدیګر ګواه کو چې یقینا مازدیګر او د مازدیګر ټیم او د مازدیګر مونځ او دا زمانه په دې ګواه ده چې هر انسان تاواني دی. هغه الله رب العزت انسان ته یو قیمتي اثاثه ورکړې. هغه قیمتي اثاثه د انسان دا مختصره غوندې زندگی ده، دا مختصره 50 کاله، 60 کاله، 20 کاله، 80 کاله، د دې نه خو ډېر کم کسان مخکې ځي. دا ډېره قیمتي اثاثه ده. که په دې کې ته د الله د راضي کولو کوشش کوې نو الله هم راضي کولی شي، او که دې کې ته د مخلوق سره احسانات کوې نو هم کولی شي، او که ته په دې کې ځان له د آخرت لپاره تیاری کوې نو هم کولی شي، او که ته په دې کې خپل آخرت بربادوې نو هم بربادولی شي. دا ډېره قیمتي اثاثه ده. د انسانانو د خسارې معنا دا ده چې دا اثاثه هر انسان ضایع کړې ده، یعنې زندگی هر انسان ضایع کړې ده. دا تاسو چې هسې په گپ شپ کې دا کم وخت پاس کوئ یا د موبایلو په ټک ټوک کې، او بعضې خلک چې کوم دی هغه پې دغه کوي، دا څه شی ورته وایي مړه فیسبوک خو ډېر مقصودي شی دی، بل شی پې کوي. یو کس ووایي ګیمونه پې کوي، دا ګیمونه پې کوي. ډېر خلک ګیمیان یې هغه. دا د لوی لعنت بل کم شی دی بیا. نور خو دا موبایل ستاسو مخې ته دی، ټولې دنیا ته قرآن اورئ. دې موبایل کې څه نقصان نشته، نقصان په منګه کې دی. ما تعالی د خدای دا زندگی را کړې ده، خدا که منګه په غلا او ډاکه او زنا او جوارۍ کې لګو دا غلطه زندگی ده، او که دا منګه په الله په اطاعت او تابعداري او د قرآن او سنت او د توحید او سنت په اشاعت او په خورولو کې لګو، دا ډېره قیمتي ده. دا جبه ده که نه جبه، دا زمونږ جبه، دا ډېر لوی نعمت دی د الله، ډېر لوی نعمت. دا دې باندې چې مونږ خبرې کوو دا دونه لوی نعمت دی چې دا تاسو نه الله واخیسته او دا تمامه دنیا ورکړه، دا به تاسو څوک دررېږي بیا. دا تمامه دنیا چې تاسو ورکوئ تش دا یو د ګویایۍ هغه تاسو له بیا څوک نشي برابرولی. نو دا خساره اصل کې دغه ده چې هر انسان خپل زندگی برباد کړې ده، هر انسان خپل زندگی برباد کړې ده. دا اساسه قیمتي اساسه بایللې ده. نو ټول الا الذین آمنوا، نه په دې انسانانو کې یوه ډله داسې هم ده چې الله رب العزت د دې خسارې نه ساتلې ده، دې خسارې نه ساتلې ده. او هغه ډله د هغې صفتونه په دې مختصر صورت کې څلور الله ذکر کړي: ایمان، عمل صالح، او تواسی بالحق، او تواسی بالصبر. دا څلور خصلتونه، څلور اعلی ترین صفتونه دا چې په کومه دنیا کې کامیابه وي، په کوم ملک کې کامیاب وي، په کوم قوم کې کامیاب وي، په کوم کور کې کامیاب وي، او که کوم فرد کې نه هم کامیاب. دا څلور خبرې.
نور د دې نه علاوه ټول برباد او تباه او برباد دي. او بیا تاسو سره یو لږه تشریح وکړو. الا الذین آمنوا، مګر هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. په څه باندې هغه ذکر نه کو. کله کله حذف برای تعمیمی، نو مفعول حذف شو، تعمیم ته اشاره شو چې په کومو خبرو د ایمان راوړلو ضرورت دی، بس هغې باندې ایمان دی چې په کومو ضرورت حق راوړي، یعنی په الله ایمان راوړي چې الله یو دی، خالق دی، مالک دی، کارساز دی، حاجت روا دی، مشکل کشا دی، فریاد رس دی، قانون ساز دی. دا په الله باندې ایمان معنا ده چې عمده پیدا کړم، عمده لوی کړم، عمده به صحت راکوي، عمده د طرفه بیماری راځي، عمده راله رزق راکوي، عمده به راله عزت راکوي، او که نه آیي نو بیا عمده دې د طرف نه و بیا زما بل طرف ته تنزل. دا مختصر ترجمه د ایمان بالله شو. او د مؤمن معنا دا ده چې مؤمن چاته وایي؟ پیغمبر خدا وایي المؤمن من امنه الناس على اموالهم و دمائهم، او دام ورسشته و على اعراضهم. مؤمن پیژني، مؤمن دې ته وایي چې څوک ته نه یریږي، د خپلې وینې په باره کې ته نه یریږي، د خپل مال په باره کې ته نه یریږي، او د خپل عزت په باره کې ته نه یریږي. اره دې نه یریږي چې دی به زما وینه توی کې بې ځایه، یا به دی زما مال بې ځایه وخوري په ناجایزه باندې، یا به دی زما عزت خراب کړي. همدقې کې د مسلمان ترجمه هم راغلي په یو حدیث کې چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه. مسلمان پیژني، مسلمان هغه څوک دی چې د هغه د جبر ضرر نه او د هغه د لاس ضرر نه نور مسلمانان بچ شي. دا یو حدیث کې دا دواړه ترجمې پیغمبر خدا کړي، د مؤمن او د مسلم. نو لومبنې د کامیابۍ او د خسارې نه د بچاو چې کوم صفت دی هغه ایمان بالله دی. ایمان دا څوک چې مؤمن شو نو دې اندازه باندې د خسارې نه بچ. نو نومې کافران چې دي، نومې هغه صلیبیان دي، نسوارا، یورپ او امریکا، او چې په دومره دنیا کې کم دي دا هم کافران دي. یهودیان دا هم کافران دي، هندوان او سیکان دا هم کافران دي، چینیان او روسیان دا هم کافران دي، ځکه چې پای کې ایمان نشته. نو دا خلک خسارې سره مخامخ دي. ته یې د هغې چې اجازونه په هوا کې ګرځي او ټوله دنیا یې غلامانه کړې ده په پیسو باندې. ما خدای ته خساره نه ویل چې پیسې ته ورګي شي، ما خو ویلې زندگی خرابه ده. زندگی خرابه ده که نه ده؟ خدای پاک زندگی دې ټولو لره دې لپاره ورکړې وه چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دې لپاره ورته زندگی میلاوه. نو امریکنۍ په خپل زندگی په دې کې لګوي، یورپي په دې کې لګوي، هندو او سیکي په دې کې لګوي، دهري چینی او روسي هغه چې کوم دی دهري په دې کې لګوي څه نه لګوي. په دې کې دغه غونډ په خساره کې چې ایمان پکې څو پورې نه راغلی، دا د ایمان په باره کې به په خسران کې پراته وي. او بیا یوازې په ایمان هم کارېږي چې لا اله الا الله کریم او نور چې څه کې چې سر یې خوښی بس هغه کوه، یوازې په ایمان باندې بیا کار نه کېږي. نو عامل الصالحات دویم کار صفت د کمال هغه دا دی چې دوی عمل د نیکۍ، نیک عمل کوي، نیک عمل صالح کوي. او د عمل صالح معنا دا ده چې ما سوغه الشرع. علامه بیضاوي ترجمه کوي د اسرار التنزیل کې، بیضاوي چې ورته موږ وایو څه وایي عمل صالح څه ته وایي؟ ما سوغه الشرع، چې شرع مقرر کړی کوم عمل نیک چې چا ځان نه وکړو دغه بدعت دی، دغه بدعت. او بدعت هر هغه شی خلاف سنت ته وایي
کم شی چې د سنت ځای نیسي هغه بدعت دی بس. او بدعت ډېر لوی خطرناکه ګناه په دې ده چې بدعتي د هغې نه توبه نه وباسي، ځکه وایي دا خو هغه په نیکنیتۍ کوي. په بدعت کې تدین شرط دی، دینداري پکې شرط ده. هر بدعتي د دیندارۍ په وجه باندې دغه کار کړی، خو د هغې باوجود ګمراه دی. پیغمبر خو ورته ګمراه ویلي چې کل محدثة بدعه، هر نوی کار په دین کې د ځان رایستل دا بدعت دی. کل محدثة بدعه وکل بدعة ضلاله، او هر بدعت گمراهی ده. او وکل بدعة ضلاله وکل ضلاله فی النار، او هر گمراهی او هر گمراه دا به په اور کې وي. او زمونږ د مشرانو لیکلي دي چې د بدعتي دي اوږو نه دی که نه د فقر و فاقت نه وي داسې ټوپونه وهي. ذلت د سره خدای تړلی دی. بس دا تاسو وګورئ دا خلک جنازو له راشي او څه خلک پکې د صابون دپاره راشي. هغه خلک چې د علم په جامه کې دي، علم ډېر دا که زمونږ دا علم موږ داسې سپک کړي خلکو ته چې بیا یو اشاره کوي چې هغه د صابوني په اوږه کړی دی. او بل هر چا له خدای رزق ورکوي او عالم له بیا نه ورکوي، دا زمونږ خپله بیکاري ده. یعنې علم داسې یو خزانه ده چې دا الله چاله ورکړه، هغه مالدار دغه نه بل څوک نشته. انما الغنا غنا النفس دی. مالداري خو مالداري د نفس ده چې ستاړه موړ شو او ستاړه کې الله غنا د چا په جازونو باندې هم پروا نه وي، په تندر به هم نه لګي. وعمل الصالحات او عمل د نیکو کوي. نو دا عمل صالح د ایمان، دا د ایمان تصدیق دی، دا د ایمان عملی صورت دی. نو چې چا دا دوه کاره وکړو نو دا کامل مؤمن شو. خو اوس هم نجات نشته ده، دا کامل مؤمن شو. ځکه چې حدیث کې راځي، بخاري حدیث دی، الله تعالی فرشتې راولېږلي ویل ورشئ دا کلی په دې خلکو باندې واړوئ، دا کلی واړوئ. فرشتې چې راغلې هغه دا کلي مخې ته، د کلي مخې ته یو عبادت خانه ده او پای کې د الله یو بنده ناست دی. او زمونږ د زمانې په شان دا جعلي پیرم نو او دا جعلي بزرګی هم نو، رښتیا بزرګ و، رښتیا نیک. فرشتې حیرانې شي داسې څه چل وکړو. الله ته عرض وکړو چې الله دې نیک سړي سره څه وکړو په کوټګۍ کې چې ناست دی. الله ورته ویلي په ده باندې مخکې دا کوټګۍ نسکوره کوي او بیا دې کلي والو باندې دا کلي نسکور کوي، ځکه دی پرې کوټګۍ کې ناست دی او الله خو کوي، خو د ده تندی نه ترویږي زما د دین احکام بار ماتیږي او زما په دین پورې خلک ټوکې کوي او د ده پې تندی نه ترویږي. لم یتمعر فی ساعه، دا د حدیث الفاظ دي. د ده تندي که کوت زما د وجې نه چرتندی، زما د دین د وجې نه چرتندی راغلی، اول په ده باندې نسکوره کوي. نو ځان له عقیدې اصلاح او ځان له د عمل اصلاح باندې سړی نجات نه مومي. نو دریم صفت ځکه ورسره ذکر شو وتواصوا بالحق. او تواصي باب تفاعل دی، د باب تفاعل خاصه تشارک دی. معنا دا ده چې هر لوی به وړوکي ته، وړوکی لوی ته، او زنانه نارینه ته، او نارینه زنانه ته، هر مؤمن به د بل مؤمن دپاره ناصح وي او هغه ته به د خیر لار ښایي، هغه ته به درسته لار ښایي. نو یو بل ته وصیت کوي په حق باندې. الله حق دی، د الله توحید حق دی، پیغمبران حق دي، تمام کتابونه حق دي، او دارنګې ورځ د قیامت حق ده، حساب کتاب حق دی، او جنت ته تلل حق دي، جهنم ته تلل حق دي، دا ټول حق دي. نو مؤمن چې نو هغه به د بل ناصحي، هغه د بل خیر لټوي. او چې کله ته دعوت الله شروع کړي او خلک دین ته رابلي، نو تا ته به هغه وخت پته ولګي چې تا سره خلک اوس څه کوي. تا به بدنامۍ په تا باندې الزامات لګوي
په تا باندې به دروغ وایي، ستا خپې به د دین دشمنانو ته راکاږي. دا دې وجه نه چې ته حق وایې، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حق لا پیغمبري نه و میلاو شوی او حق نه و بیان کړی وي، نو صادق الامین به ورته خلکو ویو. په مکه کې به ورته صادق الامین ویو. او چې کله حق شروع کو نو بیا دروغجن شو، بیا ورته چا روغ نوم هم نه ویو، بیا د محمد په ځای باندې مزمم به ورته خلکو ویو. طالب هم خلک نوم بدل کی، تا ته بیا ستا نوم نه وایي خلک، تا له به خلکو نوم ایښی. او ته په دې مه خفه کېږه. هغه ونې ته واړه کاڼي ورولي چې په کومه کې میوه وي، چې په کومه کې نه وي هغه د اور دپاره تیاره شي، به خلک اور ته اچوي. دا حق پرستی داسې آسان کار نه دی. اویس قرني رحمه الله یو تابعي عالم تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ دی، رښتیا بزرګان دغه وو. یو ځل چېرته داسې دریاب ته راوتی دی، خپې پکې ښکته کړي دي، یو د اوبه چړار کوي، بهیږي سیند دی، او دقسې ځان له ناست دی خفه. څوک راغی ورته وایي چې اویس دلته څه کې، کلی دې پرېښی، ولس دې پرېښی، جومات دې پرېښی، جماعت دې پرېښی، او دا راغلی او دلته په دې شړه کې ناست دی. نو اویس قرني رحمت الله علیه ورته وفرمایل، ویل ما یو کار شروع کړی و، هغه کار چې څوک کوي د هغه یارانې او دوستانې ویل ختمیږي. ویل تا څه کار شروع کړی؟ نو اویس قرني رحمت الله علیه ورته وفرمایل، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا. خلق نیکو ته رابلل او خلق د بدو نه بندول دا داسې خصلت دی چې دا ستا یارانې او دوستانې ټولې په سیند باندې وړي. اویس قرني هغه بزرګ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ته وایي، عمر اویس قرني ما باندې ایمان راوړی دی، د مور په خدمت کې بندو زما دربار ته نه دی حاضر شوی، که چېرته ورسره میلاو شو نو ځان له دعا وغواړه. ویل عمر نه غټ سړی اوسه، نه نه نه، تمام تابعین چې راجمع کړي د صحابي، بلکې تمام مخلوق چې راجمع کړي د صحابي د کچۍ ګوتې نوک ته درسي. خو کله کله خلک د کشر نه دعا غواړي، د ځان نه د کمې مرتبې لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تپوس وکړو، ویل ما په جاهلیت په زمانه کې په ځان باندې د یو ورځې نظر چې کوم دی منلی و په بیت الله شریف کې. نبی علیه السلام ویل لاړ شه، وروره ورې موږ په هغه اهمو مقاماتو کې په بهترینو ټیمونو کې دعا نه هېر نه کړي. چېرته پیغمبر خدا او چېرته عمر، دا څه د عار خبره نه ده. پیغمبر خدا وایي موږ ته دعا کوه هلته ښه. مشر هم ویلی شي کشران چې موږ ته دعا کوئ، کشران هم پکار ده چې وایي مشران ته موږ ته دعا کوئ. دا دغه خبره ده. اویس قرني دونه اوچت سړی دی چې عمر ته وایي چې که چرې میلاو شو ورته ځان له دعا وغواړه، د مور په خدمت کې بندو او زما دربار ته بیا حاضر شوی. خو د هغه ځای بیا نه و نوتلی او په سیند کې خپې ورښکته کړې وې، ویل یارانې دوستانې مې ختمې شوي. وتواصوا بالصبر. او آخري د کامیابۍ آخري صفت دا دی چې وتواصوا بالصبر، یو بل ته وصیت کوي په صبر کولو باندې چې صبر کوه. دا داسې کړکېچنه لار ده، دا دومره ګرانه لار ده او دومره مشکله لار ده. حافظ ابن قیم دغه د حافظ عبدالرحمن رحمت الله علیه به دا خبره کوله چې دا د اسلام کار او د دین کار او د اقامت کار دا داسې دی چې دا د نیزو په سکو تګ دی، دا ګپ نه دی د اوسپنې نونې چیچل دي، دا ګپ نه دی، دا د اوسپنو نونې چیچل دي. او دا داسې نه دی، دا د نیزو په سکو لار د اندېښنې دي. ګورې دا د دین لار دا داسې معمولي لار نه ده چې په دې هر سړی ځي او تا ته خلک هارونه په غاړه کې واچوي. تا ته به پته ولګي خو ته درسته خبره وکړه او صحیح خبره وکړه، د ټوک خبره وکړه، نو بیا تا ته پته ولګي. دا موږ خو ګزاره کوو، د یو طرف نه را روان شو د بل طرف نه که دا خلک خدای پی کي
داسې براه راست ویل چې مړه ته یې که نه ته بدعتي دا ورته مونږ چاته نه وایو مونږ د بدعت هغه صفتونه ورته ذکر کړو د خلاف سنت ذکر کړو مونږ هر سړی که ځان باندې دا خبره قیاس وکړي نو بس پته به ولګېږي نو وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي په صبر باندې صبر اسی حبس النفس ته وایي سوات ری بی کې معنا د بندولو ده نو حبس النفس خپل نفس بندول نو خپل نفس بندول بیا درې قسمه دي حبس النفس علی الطاعات خپل نفس بند کې په عبادات او اطاعات د پروردگار باندې مونځ کوا روژه نیسه زکات ورکوه حج کوه جهاد کوه د الله دین دپاره منډې تړلې وهه د الله د اقامت دین دپاره جاني و مالي قرباني ورکه دا صبر علی الطاعات و علی العبادات یو صبر دی عن المعاصی غلا زنا جواری اجرتی قتلونه دا زناکاری دا سودخورۍ دا د بېدینۍ نظام راټینګول دا ټول معاصي دي دا ټول معاصي د معاصیو نه خپل نفس را بند کا او دریم دا دی چې الصبر علی المکاره مشکلاتو باندې صبر وکړه تا ته به دنیا کې هر قسم حالت راځي ته به ټولو مقابله کې خپې به نه خورې بس کار روان شه هېڅ کار نه وراني که دا تمامه دنیا په یو طرف شوه او ستا په الله باندې اعتمادي به ته کامیابي ناکام هغه خلک دی چې د الله لار پرېږدي په بل لار باندې روان شي وتواصوا بالصبر او صبر کوي او دا صبر دا دی چې کله تعالی مصیبت دیکه درکړي ازمایښونه به راځي مشران او کشران به دې مري ولږې او تندې به روانې راځي د ظلم شکار کېږي به خو ته به ټینګ ولاړې او په داسې مقاماتو کې انا لله و انا الیه راجعون به وایې یو سړي نه چا تپوس وکړ یو استاد شاګرد نه ویل دغه دی تاسو صبر څه ته وایي نو هغه شاګرد ورته وایي چې مونږ چې یینو خورو او چې نه یینو نه خورو ویل دا صبر هغه ویل دا هغه د بلخ خو هغه عالم هغه ویل تاسو نو خو بیا زموږ د بلخ سپي ډېر زیات صابران دي وایي چې ډوډۍ ورته باریکه چې خوري چې دی ورته چې دی خوري دې ته صبر نه وایي صبر عند اول صدمه حدیث کې راځي یوه زنانه د قبر سر ته ناستل بخاري حدیث دی نبي علیه السلام راغی ماشوم بچی مړ دی قبر سر ته ناست سره جاړي بیبي الله سره ښه عوضونه دي صبر کوه هغه ښځې نه پېژانده ورته الیک عنا هغه خواشه لم تصب بمصیبتي تا ته هغه مصیبت نه دی راغلی ما ته ځکه دا راته را خبرې کوې تا ته هغه مصیبت نه دی راغلی ما زوی مړ دی نبي اسلام لا چا ورته چې غر کشي دا خو جناب رسول الله ښځه خفه شو منډه منډه راله د پیغمبر خوا سره تاسو ته سنتریان نه ولاړ نه یې غلاړه د پیغمبر خوا دربار ته ورسېد یا رسول الله ما نه یې پېژندلې ما نه یې پېژندلې نبی علیه السلام ورته ویل چې بیبي انما الصبر عند اول صدمه صبر هغه وخت دی چې تعالی دا مصیبت دیکه درکړي او ته فورا انا لله و انا الیه راجعون صبر وکړي دا مختصره غوندې تشریح د دې سورې عصر ما تاسو ته وکړله ترجمه یې داسې ده والعصر ان الانسان لفی خسر زمانه ګواه ده تاریخ عالم ګواه دی وخت د مازدیګر مونځ د مازدیګر ګواه دی په دې خبره چې ان الانسان لفی خسر یقینا هر انسان په تاوان کې دی زیانکارۍ کې دی الا الذین آمنوا مگر هغه خلک د زیانکارۍ نه بچ دی چې ایمان راوړي وعمل الصالحات عمل د نیکو کی وتواصوا بالحق او یو بل ته وصیت وکړي په حق باندې وتواصوا بالصبر او یو بل ته وصیت وکړي په صبر کولو باندې او دا عمل الصالحات جمع ذکر کړله دې دپاره دا جمع ذکر کړله چې په محدودو نیکو باندې کار نه کېږي چې ځان ته ته یو څو نیکۍ را مخکې کړي چې بس په دې به عمل کو په ټولو به کې هله به کامیابېږي پوهېږئ په دې که نه په ټولو به کوئ نو هله به کامیابېږي
د توحید مسله به هم چیړي، د سنت رسول مسله به هم چیړي، د بدعات او شرکیات رد به هم کې. خو دا لوی شرک په دنیا کې دا دی چې د غیر الله قانون په دې مخلوق باندې لاګو دی. د دې نه غټ شرک بل نشته. الله به قانون ساز هم مني. دا به زما عقیده د توحیدي. مولانا مودودي رحمت الله علیه یو ځای کې دا خبره کړې، وایي به طور مثال د توحید شپږ معناګانې دي، د شرک شپږ معناګانې دي، او یو سړي ته د توحید دا ټولې معناګانې یو ورته معلومه نه ده، نو په پنځو کې دی موحد دی، په یو کې بلې بل لړ کې دی. د دې وجې نه پوره مطالعه به کوئ، پوره په قرآن او سنت به ځان پوهې کوئ، انشاءالله به ورته حق پړکېږي. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرار لطائف و ترجمو باریکو باندې پوهې کړي. سره سره الله موږ لپاره آینده کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. الله زموږ ټولو مشران، زنانه نارینه، مشران کشران ټولو وکړي. خدای څونه زموږ د مسلمانو بیبران دي صحت کامله عاجله وله ورکړي. خدای څونه مسلمانان د کفارو په نرغه کې دي او د هغې د ظلم شکار دي، که هغه د کشمیر مسلمانان دي او که د فلسطین دي او که د مصر دي او که هغه د سودان دي او که هغه د سعودي عرب مسلمانان دغسې په پنجره کې دي او که د متحده اماراتو دي او که د نورو اسلامي ملکونو د منافقانو د لاساګي په ضرر او مصیبت کې پراته دي، الله ټول له نجات ورکړي. او دغه منافقان او دغه کفار، هر قسم کفار خدای ذلیل او خوار کړي، خدای ذلیل او خوار کړي، د مسلمانانو انتقام او بدل کوالي، خدای دې بل خپل دین ته لار اوزګاره کړي. یا الله زموږ ټول نه راضي شي. جامعه تعلیم الاسلام دنیا واره کړي. دې کې څومره کمی دی الله د غیب الخزانو نه پوره کړي. څوک موږ سره پرې کې تعاون کوي په هر لحاظ سره چې کوي، الله ولا د دنیا او آخرت عیوزونه ورکړي. څوک دې ته نقصان رسي الله هدایت ورته وکړي. که د هدایت قابل نه وي الله هغه څه ورسه وکړي چې څه مستحق وي. الله زموږ ټولو نه راضي شي. دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات لپاره بهترینه وسیله وګرځي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې.